نننی بیان دا ډیر اهم او ضروری دی. قرب قیامت چې څومره علامات دي هغه د دوانو جانو سردار بیان کړي 15 علامات دي. حضرت علی سے فرمائی وی چې کله د رسول پاک علیہ السلام په دې امت کې 15 خصلتونه پیدا شي مبارک فرمائی حل به البلاء نو د رب ذوالجلال د طرف نه با په دې امت باندې تکلیفونه عذابونه بلاګانې مصیبتونه به پې راځي او داسې مصیبتونه به پې راځي چې خسف مسخه او قذب عذابونه به پې راځي. رسول پاک علیہ السلام مبارک فرمائی دو روایت دی یو دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دا حدیث را نقل کر دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ دا دی حدیث راوی دی خوالتا کی یو سو الفاظ پا کی سیوا دی و دلتا پا کی اگا الفاظ ذکر ندی. حضرت ابو ہریرہ سے چکم روایت را نقل کر دی او کله چې قرب قیامت ته دا علامې پیدا شي نو د الله نبی فرمایي په دې امت باندې به قسمه قسم عذابونه راځي قسمه قسم تکلیفونه به پې راځي قسمه قسم بلاګانې به پې راځي او تقریبا زما په علم باندې دا کمې 1514 علامات چې نبی علیہ السلام د قرب قیامت ذکر کړي دا ټول موجودی دي او زه ستاسو په وړاندې بیانوم کم علامه چې بیانوم هر یو کس په دې باندې غور او فکر کوي چې دا دلته شته که نشته دا مصیبت او دا مرض زموږ په کورونو کې شته او که نشته هغه 1400 کاله وړاندې چې د مدینې منورې سردار کم علامه ښودلې ده چې دا علامه به پیدا کیږي دا علامه به راځي نو د دې نه پس به عذاب راځي او عذاب به څنګه راځي خصب عذاب به راځي مسخ عذاب برازی و قذب عذاب برازی خصب کلی بطول روان شي روغ روغ کلی بغرق و تباشی ولی دا علامه بخکاره کیگی تاسو خیال دی روغ روغ کلی رب ذوالجلال غرق و تبا که دا مونږ په خپل سترګو کته. دویم نمبر قذب عذاب برازی قذب کم عذاب دی چې د رب ذوالجلال د طرف نه با په دې امت باندې کاڼي راوریږي تاسو نه کتل لوی لوی باغونه ولاړې د رب ذوالجلال د طرف نه پې داسې عذاب راشي چې هغه ټولې میوې غرق او تباه شي جوار او غنم ولاړې د رب ذوالجلال د طرف نه پې داسې یو آفت او عذاب راشي چې هغه ټول فصل غرق او تباه کی. او دریم نمبر مسخ عذاب را هغه لا پاتې دا مونږ لا لیدلې نه دی که په بعضې علاقو کې وي خو مونږ نه دی لیدلې مسخه وي د شپې به انسان وي سار چې راپاسي بدن به د انسان وي او دا مخ به د خنزیر او د شادوګانو او د بیزوګانو به دا مخ ګرځي. دا الله نبی فرمایي دا عذاب هم را روان خو کله چې کله دا 1514 علامې زما په دې امت کې دا پیدا شي حل به البلا حضرت ابو هریره سے فرمایي چې حضور مبارکو فرمایل دا بلاګانو مصیبتونه عذابونه برازي یو تاسو په وړاندې وې مو ته غوږ کې دی. رسول پاک علیہ السلام فرمایي اذا اتخذ الفیء دولا اول نمبر مرض دا دی هر کله چې مال غنیمت خپل مال وګڼل شي مال غنیمت خپل مال وګڼل شي حل به البلاء مال غنیمت ته مجاهدین لاړو میدان د جهاد یو غټو مال غنیمت راوړو هر یو کس په دې مال غنیمت داسې قبضه کوي گویا کې دا د خپل مال دی. اعلان کې د مال غنیمت دا طریقه نه ده د مال غنیمت د تقسیمولو دا طریقه ده چې کله مال غنیمت د ګوتو لراغو چې څومره شرکا په دې جهاد کې شریک شوي دي نو مالدار ته چې څومره حصه ملاویږي دومره به غریب ته ملاویږي. نن سبا دا حل شروع دی نن سبا خو چې مالدار دی او طاقتور دی زورور دی د ته به حصه ملاویږي او کم چې غریب دی د هغه د تپوس کولو څوک شته دی نه
دا سده که نه ده؟ نو چې دا مرض او دا بیماری عامه شوه حل به حل بلا عذابونه به نه راځي. ولې به نه راځي؟ دا بیماری عامه ده، دا مصیبت عام دی. الامانتا مغنمن، امانتونو کې خیانت چې کله شروع شي حل به حل بلا. چا سره امانت کېده او یو دو میاشتې پس ورته ووایي ما ته خپل امانت را، ستا امانت کمځای دی، هغه امانت به د مؤمن مسلمان داسې استعمالی گویا کې دا د خپل مال دی، نو داسې استعمالی. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دا بیماری عامه شوه چې امانت کې خلکو خیانت شروع کو حل به حل بلا، نو دا بلاګانی مصیبتونه راځي. نو تاسو سوچو کې چا سره چې امانت چا ایښی دی هغې وله داسې غرق او تباه کړی لکه څنګه چې خپل مال هغه دی پکې تصرف کوي، هغې کې دی خیانت کوي. دغه رنګه په دې مال دا کم مال چې امانت پروت دی په دې کې د داسې تصرف شروع کې گویا کې خپل مال دی. کله چې امانت مال کې خیانت شروع شو دا د قرب قیامت علامې دی او دا د خدای پاک عذاب له پخپله باندې دعوت ورکول دی. چا سره امانت کې دی او شل خلکو امانتونه یې څومره خیانتونه پکې وشو، خدای پاک عذابونه به نه راځي، مصیبتونه به نه راځي، تکلیفونه به نه راځي، عذابونه به نه راځي. ځکه راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دا بیماری عامه شي د خدای ته طرف نه به دا قسمه قسم عذابونه او دا تکلیفونه به مونږ او تاسو له متوجه کیږي. دریم نمبر والزکاتو مغرمن، زکات چې کله ټیکس وګڼل شي، کال تیر شو ستا په مال باندې زکات راغو، هغه دې د الله د طرف نه یو حکم نه مني، دا په مسلمان باندې دی به طور یو ټیکس مني چې دا مصیبت بیا مخې راغو، اوس به بیا په خپل لاس وګټل شوي مال کې زه به د خلکو له پیسې ورکوم او خلک پکې ډېرې ګډې وډې وایي خدای پاک زمونږ مال ته ناست دی، نعوذ بالله، خدای پاک هسې دومره غني ذات دی او زمونږ دی لږ مال ته د ده ټول سترګې دي. داسې ګډې وډې خبرې چې شروع شي حل به حل بلا، نو بلاګانې مصیبتونه به بیا عام کېږي نه. څوک په سم نیت باندې زکات ورکوي، څوک چې زکات ورکوي نو په خیر عاده باندې ورکوي، ټول یو نمایش او یو ریاکاري شروع ده. تاسو نه کتل صدقه به زکات به یو وړوکې تش بوتل د اوبو به ورکوي او 14 کیمرامینان به ترې تاویږي، یو وړوکې لسو والا بسکټ به ورکوي، پردی تور سرې زنانه نه به هم تصویر وباسي، ولې هلته نه سوپر بسکټ راوستې او جو متاثر لی ورکوي، نو زنانه له به هم تصویر وباسي او د هغې کور والا ته به هم تصویران وباسي. دا ظلم زیاتې ځای شروع نه دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله داسې دا بیماری او دا مصیبتونه زما په دې امت کې را پیدا شي حل به حل بلا، بلاګانې به بیا عام کېږي. هغه د خدای رضا ختمه ده، هغه اخلاص ختم دی، د خلکو د بیزتۍ هغه ولوله او دور او دوران شروع دی چې په کم انداز د خلکو بیزتي وکړو. نبی علیہ السلام د قرب قیامت علامې ذکر کوي، بل علامه بیانوي وتعلم لغیر الدین، د غیر دین تعلیم به شروع شي. د غیر دین تعلیم څه مطلب؟ زما دا د 4-5 کالو شو چې زه په دې مسجد کې درس کوم د الله د دین او د درس نظامی هغه تعلیم ورکوم. ناس په دې خلکو کې د چا یو بچی داسې شته چې زه په د سکول پرېږدم او تا سره دې کښېنوم چې دې د تا سره د الله د دین زده کړي، دا اسلامي کتابونه ورته وښیې، دا د رسول پاک علیه السلام دا ښکلې او دا مزیدارې خبرې ورته وکړي، دا د رب ذوالجلال د عظیم کلام قرآن او تفسیر ورته وښیې. داسې زمونږ په دې چم او گاونډ کې څوک شته دی؟ هغه کم خلک چې راځي او زمانې وایي څوک د څوکۍ دي، څوک د پیر سباق دي، څوک د رشکې دي، څوک د عمرزو دي، څوک د عثمانزو دي، څوک د رزړو دي، څوک د مردان د کنال لوډ، څوک د مسلم آباد د یو ځای د بل ځای راځي. نبی علیہ السلام دا پہچان او علامت ډېر مخکې نه ښودلې چې کله داسې مصیبت راشي، داسې بیماری راشي، وتعلم لغیر الدین، خلق به تعلیم زده کوي خو د غیر دین تعلیم به زده کوي. اوس په دې خپل کلي کې چم گاونډ کې وګورئ 2 کاله مخکې چې کوم سکول کولو شوی په هغې کې څو هلکان دي. زه چې د الله د دین زده کوم ما سره څو هلکان دي. زمونږ د دې یوې خپلې محلې څومره واړه سکولونو ته ځي، زمونږ د دې خپلې محلې او د دې ګیر چاپیر دلته څوک راځي چې ورته قرآن زده کا، ته ورته کلام وښایه، ته ورته د رسول الله د جانان مبارک د واللیل زلفانو تذکرې وکړه،
څوک شته داسې چاته دا خبرې کې دا پری درس دی ما خو د کال په سر کې اعلان کړو که چا خپل بچی د الله دین له وقف کو پټکې ولا ظالم کپړې ولا ظالم دا څومره کتابونه چې د ضروری دي دا ټول ولا زه فی سبیل الله علم دلته څوک نه رالیږي هغه کم ځای ته چې ځي د میاشتې پیسې مشته د کتابونو پیسې مشته داخله فیس مشته فاین هم شته هر څه هغه برداشت کوي خو د الله دین زده کړه خلکو پرېښې ده څه خلک داسې دي مسافرو دپاره خلک لیږلي دي د څه دپاره وتعلم لغیر الدین چې دا غیر دین زده کړي دا د قیامت علامه ده دا داسې خبرې نه چې زما د چا سره ذاتیت دا د الله نبي مخکې نه پیشنګویي کړې ده د صبح نه خلکو خپل بچیو لیږل چې هغې انګریزي زده کړي د انګریزۍ مونږ خلاف نه یو انګریزي زده نه چې هر زبان زده کا خو د الله دین خو به زده کوې که چې کله مؤمن مسلمان دې ته شا کا د الله نبی فرمایي حل بهل بلا اوس به دا بلاګانې مصیبتونه عذابونه دا به زما په دې امت باندې راځي تاسو د دې یو کلي د سکولونو ماشومان راجمع کې او د دې ټولې صوبو د مدرسې طالبان راجمع کې دا خلک به ترې ډېر لا ټول نور کلی او نور صوبې او نور ضلعې خو پرېږده د دې یو کلي د ماشومان راجمع کې او بیا د دې ټولې ضلعې د مدرسو طالبان راجمع کې ولې دا هغه وخت کې نبی علیہ السلام فرمایلی وتعلم لغیر الدین او بیا محدثینو د دې حدیث مبارک د دې سې لاندې لیکلي وای دا کم خلک چې دین په مدرسو کې زده کوي په دې کې ډېر کم خلک دې طرف ته ځي دوه کسان د دینه پیدا کیږي د یو نیت دا وي چې یاره زه دا دین زده کم چې زه په دې دنیا راټوله کما په منبر به کېنم او غټ پټکې به مې والي او سپینې جامې به مې اچولي او خلکو ته به داسې خبرې کوم چې د دې جیبونو نه به پیسې څنګه راوباسم ډېر خلک به په دې نیت باندې دا علم زده کوي د الله رضا به نه وي هغه مونږ وکتل دا خلک هم پیدا شوي دي ټوله ورځ دې پسې ګرځي چې څنګه به خپل پیداګیر کومه جیب به خپل څنګه ډکوم او د عوامو جیب به څنګه تشو دا یو لوی سازش دام شروع دی دویم نمبر محدثینو د دې لاندې لیکلي یو خو دغه خلک دي چې صرف تقریر به کوي د خلکو نه به پیسې وباسي بس نور د الله رضا او د الله دین بل ته ښودل دا پکې نشته دا مونږ وکتل دویم نمبر هغه کس به پیدا کیږي او وایي راشه لږ د الله په دې کلام باندې ځان پوه کا چې زه بله دکانداري شروع کړم دې چې راشي بس دغه پټکې والې دی د دین زده کړی دی خو ده ولا رنګ بدل کو دې تعویذونه شروع کی دمونه شروع کی محدثینو د دې روایت د دې حصې لاندې لیکلي وایي دویم نمبر هغه کس دی چې هغه د الله دین زده کړي خو په دې نیت باندې چې زه به تعویذونه شروع کړم او د دې خلکو د دې جیب نه به پیسې راوباسم نه هر ځای کې دا میګاماټې کولو دي دا سټورونه کولو دي د ښځو یو لوی لوی قطارونه لګېدلي څه چل شوي دمګرې پیدا شوي دمګرې نه دی دمګرې خو ستا په کور کې ستا چې کوم پلار دی ستا مور د په ده باندې ستا چې څه دي ده ته کښېنه د ده نه ستا دپاره بل لوی دمګرې نشته لوی دا یو حساب کتاب میګاماټې خلکو کولو کړي دي تاسو خیال دی هغلته ښځه را پیدا شو دغلته سړی را پیدا شو دا بل څه نه دي دا د مدینې منورې سردار چې 14,500 کاله وړاندې کومې پیشنګویۍ ورکړې علامات د قیامت ښودلي وو په هغې کې یو دام دی او هغه ته وګوره کله په یو ځای کې را پیدا شي د ښځو یو لوی قطار شروع وي کله بل ځای کې را پیدا شي د سړو یو لوی قطار شروع وي دا هغه دی چې د دین پسې خلکو خنداګانې شروع کړي د نیکانو خلکو د صلحاو خلکو د پیرانو خلکو دا لامین دي پیرانو سره خو بل یو لویه سلسله ځوړند دی چې زما سلسله کې زما پلار دی زما بیا مرشد دی داغه مرشد دی هغه سلسله به نبی علیہ السلام ته رسیدلی وي د پیرانو د مریدانو په سلسلو کې دا دمونه او دا خبرې کترې نشته تعویذ خاق کون غرینه راو باسه د بینک نه پیسې ولې نه راو باسه دا یو لوی ډرامه د شروع د خو زمونږ دا خلک بس چې یو ځای کې قطار لګېدلي وی لکه دغه ځای ښه میګاماټ ته ویسي پکې لګېدلی او ورځه دا ټول یو لوی لانجه شروع وه دا هغه خلک دي چې دا د دین اسلام نه ډېر په لرې طرف باندې روان غر کېدو طرف ته روان دي کله چې دا مرضونه عام شو دا دواړو جانو سردار فرمایي حل بهل بلا بلاګانې مصیبتونه به په تاسو باندې راځي دا لوبې شروع نه دي دا هغه وخت کې د الله نبي دا علامې ښودلي رب ذوالجلال دې مونږه د دغه فتنو نه خپل زمان کې وساتي بل علامه نبی علیہ السلام
هغه فرمای واطاع الرجل امراته وعقا امه دا بیماری مامه ده واطاع الرجل سړی به د ښځې اطاعت داسې شروع کړي چې د مور نه به ازاري شي ښځې له به دومره مقام ورکړي چې د مور نه به ازار اخلي دا مصیبت هر کور کې نه دی الا ماشاءالله یو نیم کور که پاتې هر ځای کې دا معامله ده ښځې طرف به سیوا وي د ښځې پره به زیاته وي د ښځې جهت به سیوا وي د ښځې به منی شي خو د مور به نشي منی نبی علیہ السلام وی دا د قیامت علامې ده او دا د عذاب د الله تعالی ته خپله دعوت ورکول دي دا بیماری عامه ده وادنا صدیقه واقصى اباه د دوستانو به منلی شي او د پلار به نشي منلی دا د قیامت علامه ده دوست د توي دا کار شروع کا پلار د توي دا کار باندې کې دوست د توي راځه د شپې هلته ځو پلار د توي د شپې بدون لري نه ځي دې ټیم له بکور ته راځي د مرګري به منلی شي خو د پلار به نشي منلی دا د قیامت علامه ده دا د خدای پاک عذاب له خپل دعوت ورکول دي دا بیماری عامه ده که نه ده نو چې دا عامه ده نو د خدای پاک عذاب به هم راتلونکی دی دغه رنګ حضور مبارک بل علامه ښیي وظهرت الاصوات فی المساجد په مسجدونو کې به اصوات او چغې چغارې به شروع شي تاسو ګورئ بیګانه بله شپه په جومات کې جګړه نه ده شوې یو مولا راغلی هم دې ځای کې ولاړ دی او د ده پسې به ځې او د دغه لیډر پسې به نه ځې دغه قاید پسې به ځې او دغه پسې نه ځې نو په جومات کې خدا هر سیاسي جماعت والا راځي چې ته دا یو طرف باندې مولا ده یو په طرف شو او بل پسې شروع کړي نو دغه کس د پسې بیا مونځ کوي نو کس پې راپاسېدي یو لوی جګړه په جومات کې جوړه شوې د الله نبی فرمایي چې کله په جومات کې دا خبرې شروع شوې چغې چغارې شروع شوې پوه شه چې دا د قیامت علامه ده او دا د خدای پاک عذاب له خپله دعوت ورکول تاسو ګورئ خپل د کور مسلې او جومات ته به جګړې راوړي دا د دې خلکو د جومات او د دین سره هغه وابستګي ختمه شوې ده په ګډو وډو سر شوي دي جومات ته چې راځي دوه قسمه خلک راځي یو هغه خلک راځي چې د الله په د دین زده کړه کوي او د الله عبادت په جومات کې کوي دویم نمبر هغه خلک راځي چې شور شغرب له راځي چې څوک شور شغرب له راځي جنگ جګړه له راځي په غلط نیت باندې راځي د الله نبی فرمایي دا د قیامت علامه ده د خدای پاک عذاب له خپل باندې دعوت ورکول دي رب دې موږ د دې بیمارا د ګنده بیمارو نه خپل ځوان کې وساتي جمعات له چې راځو عبادت خانه ته چې راځو صرف د الله ذکر او عبادت د پاره که په جمعات ته راځو موږ یو سازش د پاره د قیامت علامه ده رب ذوالجلال دې زموږ نیتونه صفا کړي رب ذوالجلال دې زموږ مینه محبت د الله د کورونو سره پیدا کړي دغه رنګ د الله نبی بل علامه ښیي وساد قبلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم دام بیماری مامه ده په قوم کې چې کم ارذل وي کم بدکار انسان وي دا به د قوم سردار وي تو ګوره چې څوک مشر دی پچا کې چې مشر دی نمونه خو غشتول ضرورت نشته دا ټول مونږه عاقل او بالغ دماغ موکار کوي وګونه موکار کوي سترګې موکار کوي د هر یو قوم چې کم مشر دی چې د ټولو نه ارذل انسان دی دا به د قوم مشري هر یو د خپل ځان هغه مشر او لیډر او قائد او سردار ته وګوري چې دا د الله ولی دی که دا یو فاسق فاجر انسان دی چې کله دا فاسق فاجر شو دا د قیامت علامه ده رب ذوالجلال دې زمونږ مشران نیکان رب ذوالجلال دې مونږ له پاک مخلصین دیندارا باکماله باکرداره باعزته مشران راکړي دا د قیامت علامې دي دا غلط سړي مشري او بیا نبی علیہ السلام فرمای واکرم الرجل مخافه شره چم گاون کې خلق د هغه چا عزت کوي چې هغه ډېر شرپسند انسان ډېر ناکار انساني غلط انساني خلق دا غلط انسان ځکه اکرام او عزت کوي چې مال ضرر رو نه رسي جرګه کې خو ته یو شریف سړی بوزا مولا سړی بوزا هغه مولا چې هغه د شریعت خبرې کوي هغه شریف انسان بوزا کاغه حاجی صاحب دی کنه کمل سړی دی ک پیر صاحب دی ک نیک انسان دی ک مولوی صاحب دی ک مفتی صاحب دی خو چې نیک سړی دا خبره څوک نه مانی ک نیک سړی دی بوتلو په جرګه کې ته پوښتنه چې ما دا بیللې ده خو چې یو پلیت سړی دی بوتلو او غلط سړی دی بوتلو بدمعاش سړی دی بوتلو اوس کته په ناحق باندې میدان به ته ګټي نو بیا د دې غلط سړی چې خلک اکرام او عزت کوي ولې کوي
چې زه د شر نه پامان یم. تاسو ګورئ چې څومره غلط سړي خلک په لار کې څنګه کلک کلک دعوت ورته ورکوي. یو شریف انسان روان دی د هغه غاړه څوک خیال نه ساتي، د خدای د کور څوک خیال نه ساتي، نو د شریف انسان به څه خیال وساتي. دا د قیامت علامې او دا بیماری خدای دې رحم وکړي په موږ ټولو کې دا بیماری شته. رب ذوالجلال دې موږ د دې بیمارو د دې مصیبتونو نه خپل زمان کې وساتي. بل علامه نبی علیہ السلام خی د قیامت وظهرت القینات، وظهرت القینات، رانډیان او کنجران او غلط خزه برا پیدا شي. ستاسو خیال دی چې کله دارا پیدا شي د شپې یو مجلس لګي، الکه دغلته ډمان راغلی، ډمان راغلی، جړاګان راغلی، رانډیان راغلی، کنجران راغلی، ټول خلق به ور روان وي. دا الله نبی فرمایي دا د قیامت علامه ده. زدلته میلاد شریف کوم 25 تاریخ ان شاء الله را روان 25 تاریخ زمون میلاد شریف ته جمعه کې اعلان کو غیر چاپیرو ګرځو زیات نه زیات سلويخ کسان سپه زورونو راولو او چې راولي نو سپه کې پخوي صبر باندې خوري. ولی زمونږ د نبی له سلام صفات او کمالات بیانېږي، د سره داغي غم نشته وي سبا خوري را باندې. دا سیده کنه دا خو چې وته پته ولګي پلانې وجرې لډمان نه روان دي، نو چې د سره په فرند لیست کې څومره مرګري دي ټول خبري، واتس اپ گروپ کې چې څومره خلک دي ټول خبري، صبر باندې خورل ته خبره نشته. دا د قیامت علامې دي. رب ذوالجلال دې زمونږ او تاسو دا ناس ته پاسته د پاکو خلکو سره پیدا کړي. دغه رنګه والمغازف دام د قیامت علامه ده. مغازف دکړې باجی رباپونه ستارونه چې کله د عام شي غانې بجانه ته چا ترنګ کوم بغان اوري، چې چا ترنګ کې غبم غان اوري، چې روټه خورم بغان اوري، چې د کېګم بغان اوري. دا بیماری چې کلام دې د خدای پاک عذابونه برازي، دا بیماری مې دي کنه دي د خدای پاک عذاب بن راځي. چا د نن د اعلان کو چې باس زما چې څومره میموري ده، زما چې څومره ایډي ده، زما چې څومره میموري ده، میموري کارت دې دا به ټول صفا کوم او د خدای د دین خبره به پکې چو. ناس په جمعات کې چې څومره خلک دي دي دوس په لار څه چې په دې کې څه پراته دي، د خدای پاک عذاب بن راځي. کور کې به جنگ جګړې نه، مصیبتونه بن راځي، کور نه به برکت تختینا، عذابونه بن راځي. ولی مغازی عام شوی دي، ټوکړې باجی عام شوی دي. دغه رنګه وشربت الخمر شرابونه به عام شي. ولعن اخر هذه الامه اولها، اول خلکو باندې به خلق لوان تان شونو کی دا ټول په تیار کې تیر شوی دي، د ځان نه لګیا دي، دین خوش راغې تاسو پس پويږي غي پس پوي دو اخو تلی دي دا دین خوش خلکو خور کو. دا خبر شروع نه دي، دار دې کې دا خبر شروع دي چې کله دا خبر شروع شي دا الله نبی فرمایي د خدای پاک عذابونه برازي. دا د قیامت علامې دي. دا ټول دا خبر شروع نه دي. مونږ چې چرته بیان ته لور شو خلک کوئی گزاره کوا، ته پته چې دی به د پخوانو خلکو تذکرہ کوي او دا دین خودي وي اوس نه شو دا دین د پخوان راغلی. دا ټول د قیامت علامې دي. رب ذوالجلال دی مونږ د پخوانو خلکو په لار باندې روان کی. نبی علیہ السلام دا پنځل سلامي چې بیان کې چې کله دا ذکر شي او دا عام شي فرتقبوا عند ذلك ريح الحمراء، یوسره هوا براوالوزی، وزلزلتن زلزلې براشي. تاسو کته څومره زلزلې راغلو، څومره کلیو علاقې غرق او تباہ کې. وخسفن خسف بیماری براشي، روغ روغ کلی بغیر کو تباہ شي. تاسو اندازه والے د خلکو روغ روغ کلی غرق او تباہ شو. ما ته یو کس کیسه کوله، وې د اسمان د طرف نه باران شروع وي، دونه یو سرنګ امارا کټ کوي، دا غینم یو بمبر روان شو او هغه کلی تباہ کوي. دغه رنګه خسف عذاب برازي، مسخ عذاب برازي. د شپې نه به انسان سړی به سار چر پازي بدن به د سړیو مخ به د خنزیر او د شادو او د بيزو به وکذب کانی به در باندې راوريږي. وآیات تتابع کنظام قطع سلکه فتتابع. دا الله نبی فرمای دا عذابونه دا به در باندې دا سر روانيږي لکه په یو تار کې چې ملغلره او پیلې او هغه ملغلره تار کټ کې او هغه تار نه ملغلره هغه دڼي ونی لړشي. دا الله نبی فرمای دا عذابونه به در باندې دا سي غیر چا پیر نه راشي. تاسو د دین اذان دا ځواله ولګوي چې دا یو علامه دا یو مصیبت دا په مونږ کې عام نه دي، دا عام دي کنه. نو چې دا عام دی او هر یو کس ته پته ده چې دا د قیامت علامه ده، دا ختمول غواړي، نیکه طرف تطلق غواړي کنه نورم په دې ګندګي کې ورننه وتل غواړي.